मुकीम मुक्तदी का मुसाफिर इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का हुक्म। सवाल ये है कि इमाम मुसाफिर है और मुक्तदी मुकीम है और 4 रकात की नमाज है। जब इमाम ने 2 रकात पूरा किया तो उसने सलाम फेर दिया। अब मुक्तदी फातिहा पढ़े या खामोश खड़े होकर रुको करे? ये तो सवाल है। जवाब ये है कि जब इमाम मुसाफिर है तो 4 रकात वाली नमाज के बकिया 2 रकात में मुक्तदी न फातिहा पढ़े और न उसके साथ क़िराअत मसनूना पढ़े, बल्कि खड़ा होकर थोड़ा सा खामोश रहे, उसके बाद रुको करे। मुहतरम दा यो अहम मसला दा او ډیر عوام زمونږه د دې مسلې نه خبر دي، خبرتی نه دي چې کله د 4 رکعاتو مونځ وي، امام مسافر وي، مقتدیان دغه ځای وي، مقیم وي، نو اول خو چې کله دغه امام مازه ته مخکې کېږي دی به خلکو ته وایي چې ګورې زه مسافر یم، زه به په 2 رکعاتو سلام ګرځوم، تاسو به بقیه خپل مونځ پوره کوئ. نو چې کله امام په 2 رکعاتو باندې سلام وګرځي، مقتدیان پاسي، نو آیا سوال دا دی چې بقیه په دې 2 رکعاتو کې بعد دا مقتدیان سوره فاتحه قرات وغیره وی او کنه خاموش به ولاړي؟ نو جواب دا دی کله چې امام په دې 2 رکعاتو باندې سلام وګرځاو، مقتدیان پاسېده، نو په دې 2 رکعاتو کې به مقتدیان هیڅ نوی دی به د قرات موافق خاموش ولاړي او خپل دا 2 رکعاته به په دې طریقې سره پوره کړي. یعنی بقیه 2 رکعاتو کې به مقتدیان د قرأت موافق خاموش ادریږي او بیا به رکوع ته کته شي، نو دغسې به خپل دا 2 رکعاته پوره کړي، دې کې به چې کوم دی دې قرأت وغیره نه وي. نو دا مسله زمونږ ډیرو عوامو ته د دې پته نشته، نو دا خپلو ملګرو سره مخکې شیر کول پکار دي چې ټول مسلمانان د دې مسلې نه باخبره شي.